یو حکیم ته یو مریض چا راوستو، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی ښه وی. هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړه. چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب د هغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دي ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نه شي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په درېیم ځل وله راغی وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده، انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته وی خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي. ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کومه. یو ښځه وه مېړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویلې وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي. قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې ته ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد په څه یې. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کوم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ، دغه طرف سره جرګه وکئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوه یم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ راڅڅېږي. خلکو نیستی ورپورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ورپورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه یې لیبیا هم نه زمونږ دا د خدای قمقل نه دی. دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې
सिदरतुल मुंतहा सरहद दे मजाल निश्ता च द लांदी दुनिया दे ज़ैना बर लाड़श और द बर दुनिया आगा ज़ैना लांदी रश जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीजे के दा मुबाहिसा जिब्रील सर कीगी यो बुजुर्ग दे आगा दा वाक़िया द हदीस नज़म के वेले आगा वही जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूरदा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिलारिया दाज़ेलक पगौर वाउरे खिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा आई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यो गज फासिला व द कुर्ब यो गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दाहाल ब दुनिया की चाहता न वे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फनाफिल्ला मकाम क्यों देता इस्तिगराक फिल्ला वही च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान के नुच दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई ची बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदरता और तरफ तच गोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राश आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है मद माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बचगी की च दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख खपन शी दादरे वाला मुंग यो न पेजन जमुंग द मल्क दा पिरान मिरान कदी तासुबम निवली रानी वली मुंगम निवली रानी वली दी दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगे पुईगी ची पूरी के मुआस्काटा छोले और जेब के चोरवाचे दुआ बो कामया कागल वर्षी चगले पसेजम हस्तास दुआ हो गया या अल्लाह कामयाब है कसो वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तो में दवारत या अल्लाह ती के ओ तख्ते दा दगा खलक दा न इस्तिगराक फिर ला पे जनियो न इस्तिगराक फिर रसूल पे जनियो न इस्तिगराक फिर शेख पे जनियो दा मुंगोंदे लम यबुज डालना अर्ज दाओ च मंसूर और शिता बलिदनो अल्लाह अल्लाह
حتی کہ ځان ته کتم الله به نو ان الحق وي چې ان الحق وي نو مليانو راونیو چې تا ځان ته خدای وویو ویلي صحیح هغه بیا ان الحق چکه خلاصه دا چې د مرۍ کې پړی ور واچولو چې پانسي کوي رساین چغې والی چې ان الحق مړی کړ شیخ شبلی رحمت الله علیه د دغه وخت لوی ولی او بزرګ د شپې ناست نیمه شپه ده او الله ته التجا وکړه څه شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دے رحیم خدای دا منصور دے ولی پا دارو خی جوڑ آواز ورطاو شو چی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست اے شیخ شبلی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور میں ذکر پدارو خیجولو چه ما ورطا دا یاره رازو نخود لیو کم عاشق چه دا یاره راز فاش کی نو اغلا دا سزاور کول پکار دی تاسو خیال را کئی عرض داو چه پدیدار مشرف شو خو اجازت دا حل ویلو نشو او بیا سو وقت کے دا اللہ عز اسمه سرا مذاکرات شروع ما تاسو ته ویلیو چې علما وایي چې د معراج په شپه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله په منځ کې فاصله چې واغه یو غز وا قرآن کریم کې راځي دنا فتدلّا علماء وائی چې د دې تراجم بعض دادی چې دغل تنه قرب د جبرائیل علیہ السلام مراد دے د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره بعض علماء وائی چې نه قاب قوسین او ادنا چې راځي قرآن کې نو قوسین چې ده هغه کتاسو لیدلی وی لیندا چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر درش په تکالو په درش په تکاله کې سلوخ کالا هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شو په سلوختم کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چوا اغا درویشت کالا علماء محققین پدی کے لگون دے اختلاف دے چھے معراج چھے دے دا د نبوت پسویم کال باندے شوے کتاسو خیالو کے یام طور مونگ ہو داورو چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شوے لیکن معراج شوه د نبوت پسویم کال بعد پدی کی مختلف قسم روایات تھی د حضرات علماء کرام روایات دیر دی محققین وائی چې معراج چې ده دا د نبوت په پنځم کال باندې شوه یعنی په څلوېښتم کال چې نبوت ورکړې شو او 15 کال تیر شو نو بیا معراج شو اس معراج طور و طریقہ څه هغه کافی حدا پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې ډېر سخت دور دا د ابو جهل لویه سرداری و په مکه کې
دا لوی سردارو دا لوی لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندیو په دغه زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید आवाज کړو. که تاسو خیال وکړئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه کړ چې یو زلمی دی، مور نشتا، پلار نشتا، رور نشتا، خور نشتا، کل هم عزیزان، تربوران، قوم، قبیله، دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی. او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته شپېته بوتان پراته دي او هغې ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته آواز کوي چې وحدوا ربکم، الله یو وګڼئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت دا پته همغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا و. او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف و، چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به ترې سر غورځو. دا دغه دور عزیزانو. په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو. خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو ښه خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالې او دې ځای نه مخکې نه ځې. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی، والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تلی چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي یو عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره وغیره. که خیال وکئ د الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نه شو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کېږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چې چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي.
چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلقو ته حکومت کول پکار نه دي هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي کنه زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي او دې م غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بے پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه تا ته پته نشته اوس سړی ځان څنګه ساتي د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې د دې وجه به معلومه که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي بیا ته حکمران د څه خبرې دا وزیر اعظم ماشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا مونږ ماشاء اللہ نه ختمو ماشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي ډاکوان به یریږي د قوم او د ملت ټیکې خوړونکي به یریږي مونږ ولې یریږي په دې منبر دیرشو کالو نه تاسو اورئ ماشاء اللهي که غیر ماشاء اللهي مونږ کې فرق نه راځي مونږ ولې یریږي په دې ما خوشحاله چې ما ماشاء الله لري الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي نو هغه تار یا ګز وي یا سوه ګز وي نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شو اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه چې ملایکو ته هم پته نه لګي یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است کرام کاتبین را هم خبر نیست د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملایکو ته هم پته نه چې دا څه شی نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته دین هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې
اوس بیره خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده. په دې مونږ او تاسو ټول پوهیږو. خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست دي، نو زما دا لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې، ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس تړی کړو، هلکه جوړ یم بس که نه. وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه، ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه، د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. دا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړې. نو ما باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار، سنت طریقه. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام، جوړې دي خیریت ته، بس خبره خلاصوه. لازمنی څه چې ښه جوړ یا بعضې صاحب په لاره به روانې در غاړې بوځي، نو دا مخ به یو داسې کي او بیا به داسې کي او بیا به داسې کي. دې ته به چا ویلي چې 3 ځله فرض دي. تاسو خیال راغی؟ دې ته سوچ کوئ. دا هغه کمی دی د انسانیت چې په زما عزیزانو دلته د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ یا الله ما راوړې ده. اوس دا نه وایي چې د مدینې یا د مکې ډېرې اعلی کجوري دي یا فلانې دی. تحفه او ډالۍ وایي او د هغه د شان مناسب وایي. یا الله ما تحفه تاله چې راوړې ده. التحیات لله والصلوات والطیبات، التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه عربي ژبه کې په ډېرو معنو راځي. و یو معنا د تحیه تحفه او ډالۍ. تحیه عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي. التحیات تحیه مې راوړې ده لله خدای لرا د څه شي؟ الصلوات والطیبات، د منځونو او ستا د پاکۍ بیانولو. خدای ما تحفه دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم. څومره اوچته تحفه ده، د الله د شان مناسب تحفه او ډالۍ ده. جواب وشو السلام علیک ایها النبی، اے محبوب پتا دی زما د طرف نه سلام وی. سردار کونین ورته فرمایي چې یا الله په ما خو د سلام وی، خو زه یوازې نه یم، زما ډېر امت او ډېر ملګري دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی، خستا بندگانو کی چکم نیکان دی پاغوی دم سلام وی. تاسو خیال را عزیزانو مخ کے نور باز شوروش چه نور باز شوروشو منزونه بی 50 منزونه بی روجه بی حج بی زکات بی دا بی قانون بیان
علما وایي چې دا باس ډېر اوږد شوی او شپه وه یوه، نو په یوه شپه کې آسمانونو ته تلل، په یوه شپه کې الله سره راز و نیاز کول، په یوه شپه کې د بیت المقدس منځونه کول، دا خو په یوه شپه کې ډېر ګران. بیا دا چې پیغمبر د کوره ووتو، کنجي خوځېده، چې راغی کنجي لا ولاړه نه وه او مغسې خوځېده. دا اشاره ده دې خبرې ته چې دومره په توندۍ تللی او راغلی دی چې کنجي هم لا تر اوسه ولاړه نه ده. د بسترې ګرمایش هم تر اوسه یخ شوی نه دی. نو دا اشاره ده انتهایی سرعت سره تلو راتلو. علما وایي چې چل بلو، چل داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې راز و نیاز شروع شه، نو الله پاک د ټول کائنات نظام معطل کړی. د کائنات نظام معطل دا معنا چې حرکت د افلاکو، دا شپه او ورځ، نور، سپوږمۍ، دا د اسمان په حرکت باندې پیدا کیږي. ځکه چې کوم اسمان د ټولې دنیا نه محیط دی، هغه اسمان د ټولې دنیا ته دور ورکوي او ټوله دنیا ګرځوي، هغه نظام معطلو. دا ولې عزیزانو که تاسو خیال وکئ، د شاهانو سورلی چې په کومه لار ځي ټول ټرافیک ورته جام وي، لارې بند وي. که تاسو خیال کړئ، یاد به یې درته یا نه، اوس مونږ خو خپه نه شئ، هغه وقتي طور خلق یو، هغه یو سړي نه ملایکو په قبر کې تو پوښتنه وکړه من ربک، هغه ویل څه رب رب کې وګیا ما چېرته روټۍ بني. نو مونږه وقتي طور د مئی روڼیو چې کوم ځای کې ګرځو، هغه ځای راته ښکاري، په روڼۍ خبرې مونږ ته څه یادي یا که نه جي سبانۍ خبرو باندې زمونږ څه نظري. د چین او د امریکې د صدر یو ملاقات شوی، دا 10-15 کالو خبره ده. کوم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده، گیر چاپیر 80 میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرېښود، ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم. نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرېښود چې دې خبرو نه څوک پوه نشي. عزیزانو دا شاهي آداب وي او شاهي آداب مونږه نه پوهیږو. د کائنات نظام معطل دی د پاره و چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس په دې یو خدای پوهیږي یا به په د خدای هغه ملایکې پوهېدې چې چا دا منظر لیدو چې په کومه شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملایکې به په کومه ډیوټۍ وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو. په دې یا د خدای ذات پوهیږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو خیال راغی. نو عرض داو چې نظام ټول معطلو، چې نظام معطل شو، کنجي ځکه خوځېده چې کنجي به ودرېده ځکه چې وخت پې تېر وی. هلته وخت خو کائنات ولاړو، وخت تېرېدله، نو کنجي به ودرېدلې څنګه وی؟ تاسو خیال راغی؟ کنجي چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کېږي هله چې وخت پې تېرېږي، او چې وخت نه تېرېږي خو چې په کوم ځای دغسې به یي که نه. تاسو خیال راغی؟ بستره به یخېده نه، همغسې ګرمه وه. ولې؟ وخت نه تېرېده. یخوالی خو په تېرېدو د وخت سره پکې راځي. وخت چې کوم ځای دی هلته ولاړ دی، نو بستره یخه څنګه شي؟ تاسو خیال راغی؟ اوس څومره وه
نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وه. دیخوا وګورئ چې شپې او ورځې هم د خدای وي، د کائنات نظام هم د هغه په لاس کې، او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکرات هم وي، نو شپه به یې څومره اوږده کړي، نو که دا در باندې پېښه شوه چې څومره به یې اوږدی ته. تاسو خیال راغی؟ د دنیا عشق وګورئ، دنیا کې ستا چا سره مینه اوس هم یعنی دا خبرې کول هم ځکه نه دي پکار چې مونږ هم د عشق ټکي باندې هم پوهېږو نه چې عشق څه ته وایي. عشق دې ته وایي چې په چا مین شي، څوک دې خوښ شي، نه دې په روټۍ پروایي، نه دې په جامې پروایي، نه دې په ناسته پروایي، نه دې په ملاسته پروایي. تمنا دې 24 ګنټې دا وي چې زما سترګې وی او زما محبوب ته یې لیدلی. اسې یو مثال یې درته ویم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه عاشق دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. 10 ورځې شوي دي چې روټۍ نشته، اوږې پیازار کې ناست دی چې که چا ووایي چې روټۍ ته راځه نو ورسره به روان شم که نی بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو. ابو هریره اوږې وی صاحب الحمدلله، وی ورشه کور ته او بیبي فاطمې ته ووایه چې چیلۍ چې تاسو بله شلي اپه یې مونږ ته راکړه. کور ته لاړو، بیبي فاطمې نه د لرګي په کونډۍ کې هغه پاو یا یو نیم پاو پای دایره وه چې راوړل خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش. هغه ورته ویل ورشه اصحاب صفا تم نارې کا. اصحاب صفا په دغه وخت کې 400 طالبان. ابو هریره وایي چې جی په هغې څه کوئ؟ وایي چې دا پی هغې مسکي که نه. ابو هریره وایي خدای پاکه د 10 ورځو نهر زی ما پی دي او 400 والا طالبان راو حکم په منډه لاړو اصحاب صفا ته وایي چې راځئ ستاسو دعوت کړی دی رسول الله صلی الله. طالبان راله کېناست. ابو هریره ته وایي اوس کوه په دې ده. ابو هریره وایي روندي طالب له مې چې کاسه ورکړه اړه مې درځېدو چې لاړې. 400 طالبانو باندې کټوره وګرځېدو، ټولو په مړه خېټه وسکل. ابو هریره وایي په خدای قسم چې اخیری کې زما لاس تراله مغسې پاو پای پکې. وی حضور علیہ السلام راته وفرمایل چې ابو هریره اوس کاڼه دې درځېدو چې خلاصې شوې. ابو هریره وایي ما په مړه خېټه وسکلي چې کټوري ته ګورم مغسې پاو پای پکې. پیغمبر ورته وایي چې ابو هریره د خدای بنده چې ته د 10 ورځو نهر وې نو تا ما ته ولې نه وې؟ ما ته دې ولې نه وې؟ ورته وایي چې یا رسول الله زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې په کومه ورځ ستا په دې ښایسته مخ مین شوی ما، نه مې په روټۍ پروا شته، نه مې په جامه پروا شته، نه مې په ناستا، نه مې په ملاستا، نه مې په ولاړه، نه په پروتا. که پروا مې ده نو 24 ګنټې مې په زړه کې دا ده چې زما سترګې وې او ستا چهره انور ته کتلی او زما زړه وې او ستا حدیث پې لیکلی کېدلی. بس شوق مې دا دی چې سترګو مې ستا دیدار کولی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی. عزیزانو دې ته عشق وایي. دا عشق معنا دا ده او مطلب یې دا دی. حضرت ثوبان رضی الله عنه صحابي دی، ټوله ورځ یې رسول الله ونه لیدو، ټوله ورځ تېره شوه، په ژړا یې ورځ تېره کړه. ماښام یې چې رسول الله ولیدو بیا هم ژړل.
ولی جاړې صوبانه وې ټوله ورځ مې جړلي چې ته مې نه وې لیدلی وی اوس خو دې زه ولیدم که نه اوس ولې جاړې و یا رسول الله اوس ځکه جاړم چې قیامت شي او تقسیم وشي څوک جنت ته او څوک چرته او څوک چرته که زم جنت ته لاړم زه به هغه جنت څکم چې چرته پکې تا نه وینم زه خو ستا په مخ مین یم والله که مې نه جنت پکار دی او نه مې نعمتونه پکار ته مې پکار د خدای غیرت په جوش کې راځي من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین پیغمبره صوبان ته ووایه چې چا په دنیا کې زما د محبوب سره مینه وي دی به په جنت کې مغه سره وي عشق دې ته وایي عزیزانو اوس الله محبوب او معشوق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي څومره زمانه دا نظام ولاړو نو په دې به هغه څوک پوهېږي چې د چا په لاس کې زمونږ دا شاعران ماهران که تاسو خیال وکړئ نو دا شعر کې ویلي چې اتلس کاله دغه شپه وه په دې مقدار سره اوږده وه بې یو تیلي نه څوک خبر نه و جانا و احمد نبی سلطانه معراج دي دا شاعران ماهران خدای دې پرې رحم وکړي دغه رحمان بابا مشاعره وه چې نن ده که پرون وه نو زه خو د هغه زیارت ته کله کله ځم خو دغه مشاعرې له یو ځل تلی وم نو چې مې واورېده نو طرحه دا وه طرحه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا دا ژوند د باد په شا سورلي ده نو د باد په شا به تر کومه روان دا طرحه وه چې ادي ورپسې څه جوړ کړي خدایا یو پکې راپاسېد دا مخ چې دی کباب دی او دا ګیره پکې مچ دی او د کباب نه مچ غورځول پکې دا وي بس زه چې پرې راپاسېدم دا خپل عادت مې ورسره وکړو هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه ویل دا څه کوئ کجا رحمان بابا کجا مونږه دغسې یو کوڅه ډب راپاسېده رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم ولې نه شم جوړولی یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي ویلې او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما جوړ که دې پسې هغه جوړ کم وی جوړوه ورته چرګې دي چرګان زما ګرځي په ډېران زما ګرځي په ډېران زما چرګې دي چرګان زما دا دغه ته مونږ پاتې یو دا زمونږ د زندګۍ شاعران دي تاسو خیال راغی ادبي ټولی دی وا عزیزه کومه بلا به راټینګي قسم په خدای دی چې زه دې خپل ملک ته ګورم حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلیږي که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واورئ د دې جنیجو تقریر چې واورئ اریان بشي چیرې بنو دام د ملک وزیر اعظم دی خدا زمونږ دلته چې دي دا غریبان چې وګورې را وګورې داسې واړه واړه دي اریان بشي نار نظام ته چې ګورې
که مونږ ته ګورې مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده که شعر یې ګورې که علم یې ګورې که پیر له خلوت ته ورشې اریان بشي خدای ته ښه پوهېږې زما عقل خو دې نه مخکې کار نه کوي نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي د الله نه سوا دا علم بلې چاته ولاړ دی د ټول خدایي نظام معطل دی جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړه ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی و دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله چا سره په کوهي تور شوي دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غوښتل ختم شو باز ختم شو حضور واپس شو چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دی غالباً څو منځونه فرض شوې صاحب 50 موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیلو حال معلوم دی 50 منځونه ستا امت به ونه کړی شي کمې کا بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي 10 کم شو بیا التجا وکړه 10 نور کم بیا التجا وکړه چې 10 پاتې شو بیا التجا وکړه ول زه 15 شو په 15 کې ول بیا التجا وکړه حضور فرمایل چې اوس نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500 نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یونی کی وکړه نو یو په لس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم دا خدشه دې مړ نه عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي واخر دعوانا ان الحمد لله دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې درازي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام